السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د یو ویډیو در سره مخکې شریکوم. ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته فائدہ وي، مونږ ته به فائدہ وي. نو یو خبره د ملګرو زون سره یاد وساتئ چې د ویډیو وکسې به مخکې شیر کړئ، سنولو ملګرو ته فائدہ ورورسي رسي چې د ویډیو وکس. باتروم ته داسې موبایل وړل چې په هغې کې قرآن کریم وي. یو ملګری تپوس کوي چې باتروم ته داسې موبایل وړل، هغه موبایل باتروم ته، غسلخانې ته یا د اودسماتي ځای ته سړی ځي، مطلب داسې ځای ته دغه موبایل له ځان سره وړلی شي که نه چې په کومې کې قرآن کریم وي سړي سره. نو ګوره دې مسئلې جواب به تاسو سره په دې ننني کلیپ کې مونږ شیر کو، خو تاسو به دا په خپله هم زده کوئ او دې کې به شومتیا نه کوئ، څنګه په خپله اورئ زده کوئ. دا د موبایل دور دی او الحمدلله دلته ټول مسلمانان دي. نو چې ستاسو د وجې یو سړی یو مسله زده کي او هغه پې عمل کوي، څومره ثواب چې ته هغه د هغې کېږي دومره ثواب به ستاسو هم کېږي. نو دا مسله داسې ده جي چې په موبایل کې د سړي سره قرآن کریم دی یا یو پوسټر پلیکس ورسره دی چې په هغې کې د قرآن کریم آیاتونه لیکلی شوي دي. نو آیا دا ته باتروم ته، غسلخانې ته، داسې ځایونو ته د ځان سره دا موبایل وړلی شي که نه شي وړلی؟ نو د دې جواب دا دی چې که دا قرآن کریم په سکرین باندې کولاو، قرآن کریم تا سره په موبایل کې دی، دا تا ټچ که په سکرین دی کولاو کړی دی، قرآن کریم په سکرین کولاو دی یا پکې کم پلیکس دی، پوسټر دی چې په هغې باندې قرآن آیاتونه لیکلی شوي دي، دا په سکرین باندې کولاو دی. نو په دې حالت کې ته دا موبایل باتروم ته، غسلخانې ته، داسې ګنده ځای ته بالکل نه شي وړلی، په دې باندې بېدبي ده، سړی ګناهګارېږي. او که نه دا قرآن کریم په موبایل کې دی، پروګرام هغه په دې موبایل کې دی یا پلیکس یا پوسټر یا د قرآن آیاتونه هغه په دې موبایل کې دي، خو په سکرین باندې کولاو نه دي، په موبایل کې پراته دي. ټیک شوله؟ نو که بیره دی موبایل سکرین آن هم دی یا سکرین آن نه دی، بند دی، نو په هر حالت کې دا بیا ته باتروم ته وړلی شي، غسلخانې ته وړلی شي، هر ځای ته بیا دا وړلی شي. ټیک شوله؟ خو چې کله په سکرین باندې کولاو وي نو بیا به ته دغه چې کوم دی موبایل به غسلخانې ته یا باتروم ته نه وړئ. صحیح شو؟ دا ضروري مسله وه، دا د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. جزاکم الله خیر.